یو بله مسله به درته ووایم عام طور بیخي ډېرې پوښتنې هم کېږي حج او د عمرې په وخت کې زنانې چې کله راځي نو بیا یو ګولۍ مولۍ خوړل کېږي بیا زنانو ته هغه خپل مشکل چې دی هغه نه راځي نو حج هم په حرامو وکړي عمره هم وکړي داسې د روزې دپاره هم دی دا ګولۍ چې دی هغه استعمال کړي دوایي استعمال کړي اوله خبره به دا درته وکړم چې پر دې زنانو دا مشکل ولې راغلی دی عبدالله ابن عباس فرمایي رضی الله عنهما مستدرک حکیم حدیث نقل کړی دی وایي چې کله آدم علیه السلام ته الله په جنت کې وویل د پلانې درختې خوراک به نه کوي شیطان رالی ډېرې خواستې وزارې ورته وکړلې بیا کور والا هم ورته وویل چې دی ښه درته وایه دې قسم یې وکړي درواغ به نو نه وایي خو خیر آدم علیه السلام چې خوراک وکړي بیا الله پوښتنه ځینې وکړله چې ته چې کله مځکې ته رالو تا ولې دا درختې خوراک وکړي تا ته چا وویل ده ورته ویل ما ته بیبي حوا وویل هغې زه مجبوره کړم لکه کور والا چې سړی پر دې مجبوره کړي پر زور خبره نه یې مجبوره کړې په واده کې ډول نه در باندې راولي په زوره دریا نه وایي په واده کې شل زنانې په ورا نه در سره بوځي دې مجبوره کړله ما آدم علیه السلام یې مجبوره کوي نو الله رب العزت آدم علیه السلام ته وویل دې مجبوره الله په خبر دی نو دې مجبوره کې ولو الله ورته وفرمیل بیبي حوا ته چې دغه بیماري نه ده دا به پر تا بس دا په سزا کې دغه بیماری و تا ته میلاو سوله دې ډېر وژړل چې الله معافي راته وکړه الله ورته وفرمیل ته او ستا بچیان یې تر قیامته په دا بیماري کې به یاست صحیح سو تر قیامته د الله رسول فرمایي که بیبي حوا د خپل خاوند سره چل نه وای کړی دی یې پر دې نه وای راوستلی چې دا مطلب دا درخت څه خوراک وکړه هېڅ یوې زنانې به چیش کړی وای د خپل خاوند سره چم نه کوي ټولې کور والا یې په چم کې دي رسه که د پلار که راځي هم که د پلار د کور راځي هم به دا دوه تورې دي نور یې په خپله سره معلوموئ اوس که یو زنانه د روزې دپاره دا دوایي استعمال کړي نو اول خبره خو دا ده چې فطرت الله څنګه فطرت پیدا کړی پر هغه یې پرېږده پروا نه لري د روزې بعد بیا خپلې روزې راوګرځوه ثوابونه یې هغومره دي لکه څومره چې د روزې په میاشت کې دی هېڅ شک نشته که ته وایه ودې خوړله جایزه ده پروا نه لري شرط دا دی چې بیماري مشکل به راغلی لا نه وي د مشکل مخکې به ته دا دوایي استعمالوي او که د مشکل ښکاره کېدو بعد د دوایي استعمال که بیا نه صحیح کېږي بیا جایزه نه ده او چې کله بله ځوان یو ځای ودرولم چې مولوي صاحب که یو زنانه یې بچی پیدا سوی یا څلوېښتي دپاره ګولۍ وخوري د بچي د پیدایش نه نه ده په هغې کې قطعا نه صحیح کېږي بلکل نه ده جایزه او په دا ځای کې مطلب خبره دا ده که چیرې دې زنانې ډېره بیا د بیمار بیخي په تاسو کې نو د هر سړي څه معافي غواړم د هر سړي څه جلا د خپلې هرې خور له مور له لوره معافي غواړم که زه داسې مجلس کوم چې هغه مجلس مناسبه نه ښکاري نو چې هر روز پوښتنې کوي جلا جلا خبرې هر نو ما خپله دا مناسبه وګڼله زه هغه تورې هم نه وایم چې هغه ډېر مطلب زموږ ته دپاره د پریشانۍ خبره یا د بدنامۍ د بیادبۍ خبره الله دې وساتي که هسې پر دا بیان زه معافي غواړم پر دا بیان زه معافي غواړم خو مجبوري ده هر وخت مطلب جیو راځي چې څنګه خبره ده دا دوایي استعمالول جایزه ده دوایي استعمالولی شي پروا نه لري خو لیکن کې پرېږدې الله د روزې بعد هم هغومره ثوابونه درکوي او بیا که د دې مشکل مخکې دې دا دوایي استعمال که پروا نه لري او که مشکل شروع سو بیا دا دوایي استعمال سوه بیا خو نه صحیح کېږي قطعا نه صحیح کېږي او بله خبره دا د عزیزانو چې غسل که چاته د شپې د غسل ضرورت پیښ سلو پروا نه لري خپل پیشلمی بغیر د غسله کولی شي که اوبه نه ولې تیمم ووهه بس خپل منظور باندې وکړه بغیر د غسله تر ماپښینه تر مازدیګر اوبه نه وې تیمم دې وهلی هم ستا دپاره کافي دی که د تیمم نه ووهلی هم روزه او غسل تعلق نه سر لري شرط دا دی چې د شپې د خوا په ویښه او د ورځې د خوا په خوب صحیح سلو نو بیا غسل و روزه تعلق نه سر لري غسل ځان ته خپله مسله ده روزه ځان ته مسله ده ها لمونځ بیا بغیر د غسل بغیر د اوداسه صحیح کېږي نه بس عزیزانو الله رب العزت موږ ته هدایت وکړي الله دې د دې روزې برکتونه را نصیب کړي الله دې د دې روزې د بې حرمتۍ او د بې ادبۍ وساتي الله دې د بدکارۍ وساتي الله رب العزت په هغه چا کې شمار کې چې د روزه مات په ټیم الله مغفرت فرمایي او الله رب العزت موږ ته داسې روزه را نصیب کړي چې دغه روزه زما او ستا دپاره د نجات او د مغفرت سبب وګرځي الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي الله دې پر دې تورو موږ ته مرګ راکړي چې موږ مرو دا وایي لا اله الا الله محمد رسول الله
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.